نظامپور حواله سره خلک تپوس کوي نظامپور بیا جبای او ملحقه علاقې چې کوم دغلته د سونی مایننګ شروع دی علاقه کې د حواله سره بېشکه مونږ دا ویلی شو چې کاروبار روزګار دې کې اضافه شوې ده معاشي طور باندې د دې علاقې چې کوم خلقو هغوی ته خوشحالي میلو شوې ده خو تېرو څو ورځو نه کوم صورتحالو او زمونږ کوم پیشنګویانې وې د امن و امان حوالې سره هلته کې بیروني خلقو راتلو حوالې سره نو د هغې ټول خلق اقرار کوي اوس موجوده صورتحال د نظامپور جبهې دا دی چې هلته کې امن جرګه هغوی کوشش دا دی هغوی متحرک شوي دي او باقاعده د علاقې ګرینډ جرګه هغوی طلب کړې ده دغلته چې کوم 2 فریقه دي د هغوی په منځ کې چې کوم جنګ شوی دی او ډزې کېدې فایربندي باقاعده شوې ده او د هغوی کوشش دا دی چې دا مسله روغې جوړې طرف ته وباسي دواړو فریقونو ترمنځ چې کوم د جنګ ماحولو نو هغه دې ټایم کې ودرېدلی دی او مشرانو د جرګې مشران چې هغې مشري فضل ربي خان چې سابقه چیرمین دی او جانزیب خان دی ورسره نور مشران دي د علاقې نامي ګرامي مشران نو هغې په دې کې تیږه ایښې ده او دواړو فریقو نه اختیار هم اخیستی دی په هر حال دا به راتلونکی وخت هغه ثابتوي او معلومیږي به راتلونکي وخت کې چې د جرګې فیصله منلی کېږي او که نه منلی کېږي جرګه دومره با اختیاره ده او جرګه دومره با اثره ده چې په دواړو فریقینو باندې به خپله فیصله ومني خپله خبره ورپې ومني مونږ تېره ورځ نظامپور جبهی علاقې ته هم تلي وو هلته کې د هغه ځای چې کوم معروف بزنسمین دی عطاالله خان هغه سره مو ملاقات شو اصل صورتحال او اصل خبره دا وه چې مونږ وی دا چې کوم جنګ دی دا کومه اصل مسله ده دې حوالې سره مونږ کولو د خلکو سره خبرې وکړو چې دا ولې نو همغه خبره وه چې دغلته کې څه خلق داسې دي چې هغوی نه غواړي چې د دغه ځای خلکو دا کاروبار رواني کم غریب سړي ته چې کم روزګار میلو شوی هغې کې بار رکاوټې راوستل او دغلته که ټینډرې وشوې لیزونه ورکړی شول حکومتي چې کوم معاملاتو حکومتي سطح باندې چې د دې نیلامي شوې وه نو هغې کې هم رکاوټې راغلي دي هغې کې هم مسلې راغلي دي نو د دغې مستقبل هغه د خلکو سره تړلی دی او بیا د دې خلکو سوچ سره تړلی دی او بیا د دغه ځای مشرانو سره تړلی دی چې هغه مشران کم طریقې سره د دې لپاره کردار ادا کوي حکومت سره کمې طریقې سره ډیلینګ کوي دغلته چې کم بار نه انویسټر راځي هغه ته تحفظ څنګه ورکوي او هغه ته د هغه ځای علاقې کې اختیار هغلته کې د کار کولو هلته عزت هلته د هغه چې کوم د حفاظت مسله ده او هغه ته سهولیات دي نو هغې کې هغوی څه کردار ادا کوي او بیا چې کوم سرکاري سطح باندې که نیلامیانې کېږي او دلته کې غټ ټیکېداران راځي نو هغوی سره کمې طریقې سره ډیلینګ کېږي نو دې کې شک نشته چې راتلونکي وخت کې که دا پرامن طریقې سره او دا ښه شاندار طریقې سره افهام و تفهیم سره وسیع نظرۍ سره وسیع ظرفۍ سره بصیرت سره په دې باندې کار وشي نو د دې نظامپور په هر طرف ته په دې پټو کې په دې خوره کې په دې شګه کې دغلته کې الله تعالی سونه راوستې ده او د دې مستقبل هغه د دې خلقو نیت سره هم تړلی دی دا مشهوره خبره ده او دا تجرباتو نه تېره ده کوم ځای چې نیت خراب شي نو هلته الله تعالی په کویانو کې اوبه موچوي هلته الله تعالی چینې موچوي چینې وچې شوي دي کوم ځای کې چې نیت خراب شوی دی او 2 کسان پسې شیز باندې روان شوي دي او نیتونو کې خلل راغلی دی نو هلته کې د کربونو او اربونو روپو کاروبارونه هغه په نقصانونو کې بدل شوي دي نو زه د نظامپور د خلکو ته مشوره هم ورکوم چې دا کم الله تعالی ولا نعمت ورکړی دی الله تعالی دی باندې احسان کړی دی الله تعالی دی له یو په دې خوره کې ولا سره زر را پیدا کړل او هغه غرونه او هغه خاورې چې دغه طرف ته به خلک تلو نه یریدل نو هلته کې کاروبار راغو روزګار راغو دکان راغو هنرمن راغو مصري راغو مختلف ډریوران ترانسپورټ هر څه ترقي کوي خدا د دې نیتونو پورې ده نو دلته کې که نیتونه صفا شو د جرګه دې کې کامیاب شو د خلکو په منځ کې منافرت دا ختم کو نیتونو کې فتور هغه ختم شو نیتونو کې خلل ختم شو نو بیا ستاسو ترقي دې کې هیڅ څوک او یو طاقت هم رکاوټ نشي جوړېدی حکومتونه هم دې کې رکاوټ نشي جوړېدی حکومتونه به تاسو سره مرستې کوي خو که ستاسو نیتونه خراب یو بل ته او دې کې داسې خلق راننوځي چې زه ورته اکثر موټي بر اشرافیه ویم چې هغه موټي بر اشرافیه د بار نه راځي
او ستاسو د خلونه نوړو اخیستو دپاره ستاسو یو بل ته نیتونه خرابوي، نو دې کې شک نشته چې دا خاورې او دې شګو کې دا دلته چې کوم نعمت دی دا چینی به په تاسو باندې وچکي او دا کویانو کې به مو اوبه مو وچشي، نو راتلونکي وخت کې که نور نعمتونه الله تعالی درکوي نو هغه هم تاسو باندې ختم شي. په هر حال دا په اتفاق او اتحاد، افهام و تفهیم او وسی ظرفای سره او لوی زړه سره او لوی نیت سره، خالص او مخلص نیت سره ستاسو کامیابی تړلې ده. مونږ به دله دعا کوو، مونږ به بیا هم دې خلکو ته ووایو چې امن جرګې دغلته کوم قدم اوچت کړی دی، دواړو فریقینو له پکار دي چې د امن جرګې پشتیبان جوړ شي. مونږ هم د امن جرګې مونږ دا نه غواړو چې نو ښار کې مونږ ته بله ورځ چا فون وکړو چې میډیا دې کې کوم رول ادا کوي، نو هغه ښه نه دی. مونږ همیشه تنقید هم کوو، مونږ چې کوم مسایل دي هغه هم راوباسو، مونږ کومې کمزوریانې وي هغه هم بیانو، او دا زمونږ سرکاري ډیوټي هم ده، دا زمونږ قومي فریضه هم ده. ریاست مونږ له دا حق راکړی دی او دا ډیوټي لګولې ده د یو میډیا کارکون چې هغه په داسې حالاتو کې کومې قسمه زمونږ چې کوم ایتیکس دي هغه به مونږ فالو کوو، مونږ به ریپورټینګ کوو او به قوم مخې ته راوړو. خو دا مو هېڅ چېرې خوښه نه ده، نه په دې کې دا جانبداري کوو چې دا دومره لوی کاروبار د خوشحالي لا د دې دی دا کاروبار بند کړو، لا میډیا دې کې د چا جانبداري وکړي. میډیا غیر جانبداره ده او میډیا به چې دغلته کم د امن کوششونه وي، دغلته چې کم د خوشحالۍ کوششونه وي، نو ښار ته که خو یو وړوکی کاروبار هم راځي، نو زه همیشه وایم چې مونږ ته خوشحالي محسوسیږي ځکه چې انویسټمنټ که څوک بار نه راوړي او دلته څوک محنت کوي او په دې نوښار کې ډېره ښکلا ورکوي، د دې نوښار له روزګار ورکوي، نو د هغې خلکو مونږ هسې هم پشتیبان یو، مونږ یو بل سره چولي دامن کا سات سات هغه خبره ده، یو بل سره تړلي وو، نو مونږ به دغه خلک چې کوم روزګار کوي ای سره هم تړلي وو او مونږ به پشتیبان یو. خو کوم ځای چې کمزوریانې وي او کوم ځای متلي وي او کوم ځای خلکو سره ظلم کیږي، کوم ځای کې چې حکومتي ریټ چیلنج کیږي، ریاست سره هم ظلم کیږي، مونږ د دې دواړو ترمنځ د پل کردار همیشه ادا کوو، مونږ د دواړو په یولو خبره به کوو او دی کې د کمیونیکیشن ګیپ چې کوم وي نو هغه به پل هغې دپاره به هم د پل کردار ادا کوو. دې کې غټه خبره دا ده چې د میډیا کارکون اصل میډیا کارکون چې کوم وي نو هغه بنیادي طور باندې د عوامو سیاستدان، عوام، ادارې او چې کوم انتظامیه څومره انتظامي ادارې د دې ترمنځ د پل کردار ادا کوي او چې کوم کمیونیکیشن ګیپ وي چې د یو بل په خبره هغه پوهیږي، ځکه د معاشره کې مختلف قسمه خلک دي او هغه دا مسایل چې جوړي نو هغه د کمیونیکیشن ګیپ د وجې نه جوړي چې د یو بل په خبره پوهیږي نه، اوري نه، لا یو بل خبرې ته غوږ نه کیدي، نو هغې نه مسلې جوړې شي او دې نه جنګونه جوړېږي. او د میډیا دا کار چې هغه ترکان د هغه په ژبه کې پوهې کي، قصاب د قصاب په ژبه کې پوهې کي، بزنسمین د بزنسمین په ژبه کې پوهې کي، انتظامیه د هغه چې کوم رول یي او د هغه کومه طریقه کاري او د عوامو کوم مشکلات یي او د هغې په ژبه کې پوهې کي، نو بنیادي خبره چې د میډیا کارکون ده هغه دا ده چې هغه به د پل کردار ادا کوي او دې کې به لاره راوباسي او د هغې جوړښت به راولي او چې کومې کمزوریانې وي دا به خامخا بیانوي. خو به هر حال دا اضافي خبرې مې وکړې، اصل صورتحال هغې کې جرګه مقرر شوې ده او دا جرګه راتلونکو ورځو کې به ستاسو مخې ته کیدو او موږ به دعا کوو چې دا قوم ټول د دغه د مشرانو په دې جرګه باندې متفق شي او د هغې پشتیبان جوړ شي.